الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلاما دائما عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وآبائك وأمهاتك وأزواجك وذرياتك سيدي يا خاتم النبيين. په دې ډېر عظیم بابرکت او ښکلي محفل کې موږ سره دلته په سټیج باندې موجود ډېر معزز او ډېر د قدر وړ زونګه قائد محترم او زونګه نور ډېر ګڼ تعداد کې ډېر معزز علماء کرام، مشایخ عظام او تمام مشرانو کشرانو همزولو ټولو ته ډېر په ادب او احترام او په مینه محبت باندې په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم سامعینو، ډېر درانه قدرمن او جید علماء کرام موجود دي. هغوی به موږ تاسو ته په خپل بهترین انداز کې بیانونه کوي په نیت د حاضرۍ باندې او په نیت د ثواب باندې. زه صرف یو دوه درې خبرې ستاسو د وړاندې عرض کول غواړم. ګوره محترمونه چې دی، دا درته نه وایم چېرې تاسو خامخا سبحان الله چغه ووهئ او تاسو داسې وکئ داسې نه، صرف مختصر خبره کوم او د زړه په غوږونو باندې واورئ او سوچ ور باندې وکړي. عزتمندو، ګوره که وکتلی شي زموږ استاسو په دې وطن کې او تمامه دنیا کې وګورئ، زموږ او استاسو داسې محافل چې هغې کې د ختم بخاري شریف او په هغې کې د قرآن کریم د حفاظ کرامو یا چې د ناظرې د طلبه کرامو د ختمونو چې پروګرامونه یي، هغه کې موږ ته علماء کرام، حفاظ کرام هغه ډېر په شمار باندې دومره لوی جامعې، دومره لوی مدارس یو موږ تاسو مسلمانان یو موږ تاسو ته رب کریم هر څه راکړي، تمام نعمتونه د دنیا راکړي دي، د دنیا خوشحالۍ راکړي، موږ تاسو ته رشتې راکړي، موږ تاسو ته چې اولاد راکړی دی. خو بیا هسې تاسو خپله سوچ وکړئ، دا ډېره سوچ خبره نه ده چې نن زموږ استاسو د قائد محترم د دغه جامعې نه چې دی علماء کرام فارغېږي، دا چې دی دومره لږ په شمار باندې ولي په کار چې دا سوونه وی، دا زرګونه وی. آیا دا زموږ استاسو دا د مدارسو دا حال چې دی دا د کمې خبرې عکاسي زموږ استاسو کې چې موږ تاسو دین اسلام سره د نبی کریم علیه السلام د دې دین سره زموږ استاسو ډېر زیات محبت دی. موږ قرباني ورکوو د حضور د دین دپاره. موږ د قرآن کریم چې دی د هغې چې کوم میشن دی او کوم نبی کریم علیه السلام او صحابه کرامو او تابعین او تبع تابعین او ائمه مجتهدینو هغوی چې دی ډېر په تکلیفونو باندې موږ ته رارسولی، ډېر په لویو قربانو باندې رارسولی. ای مسلمانانو، زموږ استاسو زندګۍ د حالات وګورئ. آیا دا د دې خبرې ترجماني کوي چې زموږ تاسو هم د دغه دین اسلام سره محبت دی؟ په کار خدا وه چې زموږ جامعې هم آبادې وی، ډېر ګڼ تعداد کې علماء کرام هم چې دی فارغېدلی. موږ تاسو ته لیبرل خلکو، سیکولر خلکو، زموږ ستاسو ذهنونه یې ګنده کړل. موږ تاسو چې دی
صرف د دنیا ملنګانو ګرځولو د دنیا د تعلیمونو د ډیګرو چې دی د هغوی کچکولې غاړه کې راکړی هر سړی چې دی په دنیا پسې چې دی زهیر دی ای مسلمانانو له خو دا سوچم پکار دی چې موږ او تاسو چې دی دغه چې کومه د خلاصي ذریعه ده او د خدای کلام دی او د الله د رسول چې دی احادیث دي چې هغې ته شاوکو آیا بیا به ما او تا ته دنیا کې چې دی خوشحالي میلاویږي بیا به موږ او تاسو د چې دی د قبر خوشحالۍ میلاویږي بیا به زه او ته چې دی د قیامت په ورځ باندې به موږ نبي کریم علیه السلام دغه صحابه کرامو سره چې هغوی خپل بدنونه دغه دین اسلام دپاره ټوټې ټوټې کړي بیا به زه او ته د هغوی سره سترګې څنګه میلاوو ځکه ما درته وي چې صرف د زړه یو درد بیانوم او قرآن او حدیث به موږ او تاسو ته علما بیانوي ګورئ موږ او تاسو ته دا خلک څه وایي دوی ویره د علماء کرام چې دي د مدارس والا وي دا تنگ نظره دي او مونږ چې دی مونږ روشن خیاله یو مونږ وایو قسم د روشن خیالۍ ترجمه د غلطه کړې ده ستا چې دی روشن مطلب څه رڼاګانو والا خیال دا مطلب چې دی وایي چې زموږ فکر زموږ سوچونه زموږ خیالات دا د رڼاګانو والا دي مونږ وایو نه د رڼاګانو والا چې تاسو جوړېدی نه شئ د رڼاګانو والا قسم دی دغه غریبه طبقه چې دوی ورته پسمانده وي او ډېر کمزوري ورته وي دغه علما کرام دا د قرآن حافظان دا چې دی دا د رڼاګانو والا دي د دوی نظرونه هم د رڼاګانو والا دي دوی خیالات هم د رڼاګانو والا دي دوی سوچونه هم د رڼاګانو والا دي د دوی زړونه هم د رڼاګانو والا دي ولې ځکه رڼاګانو والا خو چې دی هغه سړی به رڼاګانو والا جوړېږي چې چا خو رڼاګانې خپلې کړي که نه هغه سړی به رڼاګانو والا جوړېږي چې چا د رڼاګانو والا نبي سره تعلق جوړ کړی او هغه سړی به رڼاګانو والا جوړېږي چې رڼاګانو والا کتاب سره تعلق مضبوط کړی قرآن کریم خو موږ ته دا وایي قرآن خو نبی کریم علیه السلام مبارک ته چې دی نور ویلی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین قرآن کریم خو چې دی الله تبارک و تعالی خو قرآن ته چې دی رڼاګانو والا کتاب ویلی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ای مسلمانانو چې په قرآن باندې سوچ ښایسته نی هغه سترګې چې په قرآن باندې په زندګۍ لګېدلې نی هغه غوږونه چې د قرآن اورېدو ته تیار نی هغه سینې چې د قرآن دپاره هغې کې ځای نه هغه زندګي چې هغه زندګۍ کې د قرآن ځای نه هغه زندګي چې هغې کې د قرآن سره محبت نه هغه ژوند چې هغې کې د رسول الله سره محبت نه مونږ وایو قسم په ذات د خدای دا سړی د رڼاګانو والا نه د هغه د ابوجهل د دور په تیارو کې روان دی ځکه یې خلکو که رڼاګانو والا ځان جوړول غواړئ که نه نو بیا چې دی د دې رڼاګانو والا د نبي او د رڼاګانو والا د دې کتاب سره تعلق پکار دی دې سره محبت پکار دی مونږ او تاسو خو هر ځای کې دا وایو چې زموږ د حضور نه او د حضور د دین نه زموږ مالم قربان زموږ ځانم قربان زموږ اولادم قربان نه نو څنګه قربان دی مسلمانانو څنګه مو چې دا ژوند مو څنګه د حضور د دین نه قربان دی مونږ او تاسو خو چې دی خپل اولاد خپل بچي چې دی مونږ د قرآن حافظان جوړ نه کړل مونږ د رسول الله علیه السلام وارثان جوړ نه کړل په دې دور کې چې دین اسلام چې حضور نبی کریم علیه السلام هغوی چې دی صحابه کرام قربان کړي هغوی وطن پرېښی او خپل هغوی اولادونه قربان کړي دي هغه دین چې دی نن دومره غریب شو هغه قرآن کریم چې د هغه قرآن کریم دپاره چې زما او ستا حجره کې ځای نشته زموږ چې دی کورونو کې ځای نشته زما او ستا په ژوند او زندګۍ کې چې ځای نشته زموږ چې تاڼه کې عدالت کې کچارو کې مړه زما او ستا د زندګۍ او د دغه وطن هر پهلو ګورئ قرآن کریم دپاره پکې ځای نشته دی څنګه زه ورته دعوه کوو چې مونږ د قرآن سره محبت دی څنګه مونږ وایو چې مونږ چې د نبی کریم علیه السلام نه هر څه قربان دي ځکه که د محبت دعوې لرئ که نه مونږ تاسو وایو چې مونږ د دین سره مینه ده او زموږ د رسول الله علیه السلام سره مینه ده او هر څه مو ته قربان دي نو ای مسلمانانو بیا د هغوی مبارکو د دین او د میراث چې دومره غریب دی که نه بیا دې له غاړه ورکوي او دې سره محبت وکوي دا به دې خبرې دلیل چا واقعي د حضور امتیانو د حضور د میشن سره محبت کړی دی
د دوی امتیانو چې د حضور مبارک امتیانو د حضور د دین سره مینه کړې ده. ځکه مسلمانانو د مدارس او مساجد د علماو د طلباو د حفاظ کرام دا قسم دی ډېر قیمتي خلک دي. تاسو په تیره زندګۍ باندې نظر واچوئ د دې امت مسلمه تاریخ وګورئ چې تاسو ته کم چې دی لوی شخصیت میلاویږي. هغه شخصیت چې هغه تاریخ روښانه دی، هغه شخصیت چې هغه مسلمانانو ته فایده رسولې ده، هغه شخصیت چې هغوی انسانان چې انسانانو ته انسانیت وښودلی دی، هغه شخصیت مونږ تاسو ته د مدارسو راکړي دي، د مساجدو راکړي. تاسو وګورئ مسلمانانو، مونږ ته چې حضرت امام ابو حنیفه مدرسې راکړی دی، امام شافعي مدرسې راکړی دی، امام مالک مدرسې راکړی، امام احمد بن حنبل مدرسې راکړی، امام قاضي ابو یوسف خو مدرسې راکړی دی، امام محمد مدرسې راکړی دی، مسلمانانو عبدالله ابن مبارک مدرسې راکړی، امام بخاري مدرسې راکړی دی، امام مسلم مدرسې راکړی دی. مونږ تاسو ته چې د دنیا چې ښایسته کړې ده د لوی لوی شخصیت مونږ تاسو ته مدرسو راکړي دي. په دغه دور کې چې هم د هر باطل په سترګو کې سترګې ورکړي دي، په دغه دور کې چې هر یو لیبرل او هر یو سیکولر له تکلیف ورکړی دی، د هر مسلمان د زړه دړکن جوړ شوی دی، هر مسلمان په زړه کې ځای پیدا کړی دی او ناموس رسالت په نره باندې دفاع کړې ده. د ختم نبوت دپاره چې دی په هر میدان باندې قربانۍ ورکړي دي. هغه عظیم شخصیت علامه امیر المجاهدین علامه خادم حسین رسوي، هغه مونږ تاسو ته په ذات د خدای قسم چې دغه مدرسې راکړی دی. لبیک لبیک یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول. زما مختصر خبرو چې مطلب او غرض دا دی مسلمانانو چې یو خو چې دی دعوې پرېږدئ مه کوئ دا دعوې چې زونږ د حضور نبی کریم علیه الصلاة وسلام نه هر څه قربان، زونږ د دین اسلام نه هر څه قربان. یا خو ځکه په دروغه باندې دعوې والله که مزه کوي او که نه دعوه لرئ نو په دې دعوې باندې چې دی بیا دلیل پیش کولو ته ضرورت دی او دلیل به مو دا وي چې زونږ ولستانسو چې دی دا مدارس آباد دي، زونږ بچي چې دی مدرسو کې ناست، زونږ بچي چې دی د قرآن حافظان جوړ شي. مونږ تاسو ته خو چې مسلمانانو کچرې سرونو قرباني راغلی ده، کچرې دردونه راغلي، تکلیفونه راغلي، زونږ ستاسو د عظیم میشن د عظیم کاروان د تحریک لبیک پاکستان قایدینو خو هغوی ته ځان نیولی دی، هغوی خو هر تکلیف ته ځان نیولی، هر یو درد ته یې ځان نیولی. په مونږ تاسو باندې خو یا داسې حالات نه راغلي. نو مسلمانانو مونږ چې دغه د عافیت ژوند چې دی چې د ډېر د سکون زندګي د مدرسې او د علم حاصلول چې دی دا ډېره د سکون او خوشحالو زندگی ده. مړی مسلمانانو سوچ ور باندې ضرور وکړئ کم از کم خپل بچي خو د مدرسې ته راویستی شئ کنه، خپل بچي خو چې د قرآن او د حدیثو د دې خادمان جوړولی شئ کنه، نبی کریم علیه الصلاة وسلام وارثان خو جوړولی شئ کنه. امید لرم چې زما دا خبرې به چې دی تاسو اورېدلې مي او سوچ و فکر به ور باندې وکئ. الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو دین اسلام محافظین جوړ کړي او رب کریم دې مونږ تاسو ته د حضور نبی کریم علیه الصلاة وسلام دین تخت راوستلو چې دی صحیح معنو کې صحیح توفیق را نصیب کړي. وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. وصلی الله تعالی علی خیر.